سلامونه می واخلای ملګرو محمدحفیظ اخر د بابراعظم په حق وی یو ټویټ کړی دی، تاسو له سکرین باندې هم ښکاری. محمدحفیظ په خپل ټویټ کې د بابراعظم په حواله سره ویلي دي چې بابراعظم په نیوزیلند کې خپل کانفیډنس یا دغه چې کم ریدم دی واپس راوستي شي، ځکه د نیوزیلند چې کم پچ کنډیشن دی باونسي ټریک ته جی فاست ټریک ته پاغه باندې بابراعظم خپ اسانه باندې پل فارم راوستي شي او بابراعظم پاغه کې الټا مطلب خ پرفارمنسز مخ کې هم ورکړي په نیوزیلند کې. تاسو په دې ټویټ کې ښکار انګلیش کې لیکلي نیوزیلند کنډیشن سوټس بابراعظم ټو ریګین هیز کانفیډنس scoring big and the middle because he has better technique is better to survive and can play his range of shots with good consistent bounce and pace. داغه چې کم رینج اف شاټس دی هغه په میډل اډر کې خ پرفارمنس ډیلیور کول شي د پاکستان لپاره، هغه سره خ رینج اف شاټس دی او باونسي ټریک باندې په فاست ټریک باندې هغه د نیوزیلند خلاف خ پرفارمنس ورکول شي. and he should bat at number 3 in wide ball format. بابراعظم لا په ون ډاون پوزیشن باندې په وایډ بال فارمیټ کې بیټینګ کول پکار دي او پاکستان کرکټ بورډ له په اخر کې دا پیغام ورکړی چې نو مور ایکسپریمنٹ پلیز، په ټیم کې نور تجربه مکوئ او بس بابراعظم په ټیم کې ځان سره وساتئ، په میډل اډر کې دا رستاسو د لپاره یو بیسټ چوایس دی جی. نو بالکل حقیقت ته د پاکستان چې کم په ټي 20 فارمیټ کې کم حال د نیوزیلند خلاف نو پکار دار چې دا یو بیټسمن شامل وي چې هغه اننګز کیری کول شي جی. سره درای کمنټ لازمي وکړئ.